رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دفن شو نو دا یو مسله راغله چې قرآن مجید خدا فرمایلی دی چې کله یو انسان مړ شي او د هغه نه میراث پاتې شي نو للذکر مثل حظ الانثیین، یو نارینه او تبا د دوو خویندو برابر برخه ورکولی شي، میراث بچلی. په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلونو کې سیدہ فاطمه رضی الله عنها ژوندۍ وه، هغه راغله او مطالبه وکړه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې زما د پلار میراث مال راکړي. په خیبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ او باغ فدق یا باغ فدق داغه مطالبه وکړه. خیبر چونکه د جنگ نه بغیر فتح شو، په دې وجه فدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برخه کې هغه به د هغې نه چې کومه مدني راله نو څه به یې ځان له استعمالوله، څه امهات المؤمنین اولاد او څه مسلمانانو باندې. دا د هغې مطالبه و. سیدنا ابوبکر صدیق چې د هغې خبره واورېده نو یې فرمایل قال ابوکې، ستا والد محترم فرمایلی دي چې مونږه پیغمبران چې کوم یو مونږه مال په میراث کې نه پرېږدو، او که زمونږ نه څه شی پاتې شي نو هغه د ټول قوم دپاره خیرات وي. انما هي صدقه، دا خیرات وي. په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مال نشته دی، فدق د هغه مال نه دی. سیدہ فاطمه رضی الله عنها مطمئن شو چې کله زما والد محترم ویلي زه څوک یم چې میراث تپوسم. په دې وجه هغې تر مرګه پورې بیا ابوبکر صدیق سره په دې باب کې خبره نه لګوله. دا حدیث ته په صحیحینو کې لیکلی. د دې خلاف زمونږه ملک کتابونه خلک لیکي او په کې لیکلي دي چې ابوبکر غاصب و د حق د فاطمه، او دې وجه نه هغې لعنت وایي په ابوبکر صدیق باندې. امیات څه وایي؟ امیات وی قرآن فرمائی چې للذکر مثل حظ الانثیین، چې څه پاتې شي نو هغې کې به میراث چلیږي. او کله وی ورثه وارث او سلیمان د داود علیه السلام میراث خو هلته چلېده دی. دا دوکې ورکوي خلکو ته. دا ورته نه وي معلومه چې په دې باب کې صحیح حدیث موجود دی. سلیمان علیہ السلام کو وارث ہو نہ هغه د علوم نبوت وارث ہو، دا مال وارث نه دی داود علیہ السلام. دا درو وایي خلک ورثال ته دغه معنا نه ده. داود علیہ السلام نبیو، الله رب العزت اغلا چې کوم اولاد ورکه سلیمان غیب نبی کو، او هغه د هغه د دین او د علم وارث شو. دا چا نه دی ویلي. په دې وجه دا څوک ثابتولی هم نشي چې داود او سلیمان علیهم السلام ګندې د حکومت د خزانې نه خوراک کو. داود علیه السلام خو به د وسپرو کاروبار کو، علنا له الحدید، زغرې به یې جوړولې، په هغې باندې به یې ډوډۍ ګټله. انبیا علیهم السلام خو زمونږ سیاسي خاماران نه وو چې زمونږ وینې هغه اوس کی او بار نور ملکونو ته ورسوي. داسې خلک نه وو. هېڅ یو نبي دا نه دی کړي چې هغه د خپل ځان لپاره د قومي خزانې نه پیسې ورکړي. دا دروغ وایي خلک. انبیاء علیهم السلام کې وراثت د مال نه چلیږي، وراثت د دین چلیږي. دې څه وایي اوس د دې دور روافظ باندې داسې جملې وایي چې زمونږ په ژبو باندې د هغې راتلل هم مونږ ګناه ګڼو. خو بهر کې تا ته خبره وو چې هغې څه ویلي. کشف الاسرار یو کتاب دی د خمیني، ما سره شته دی فارسي ژبه کې. په کې هغه لیکلي ده چې د ابوبکر د قرآن سره لومبنی مخالفت دا و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث نه دی ورکړی. یعنی ابوبکر صدیق د قرآن مجید مخالف دی. دا زمونږ خلک لږ هغه ته بیا امام خمیني وایي. ته په دې پوهېږې
چې شیعهګان امام چا ته وایي یو همونږ یو بل ته امام وایي دا زمونږ د جماعت امام دی مقتدا دی مشر دی دا مذهب امام دی امام ابو حنیفه دی مشر دی لیکن روافض چې کله امام وایي نو امام د هغې جدا څیز دی امام هغې د نبي نه غوره ګڼي او امام هغې معصوم ګڼي د هغې په نظر د نبي نه غلطي کېږي لیکن د امام نه کېږي خمیني هغې په دې معنی کې امام ګڼي د خلو له لږ برغولی جوړول پکار دي خمیني ته امام ویل خو ګناه دی هداسې چې امام دی هغه سړی چې هغه ابوبکر صدیق او سیدنا عمر ته دا ویلی دي چې که زمونږ اقتدار راغی او حکومت راغی په مکه مکرمه مدینه منوره باندې راغی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې چې کوم دوه بوتان دي نو مونږ وباسو د خولی شم کتاب دا داسې قسم خلق دی او د هغې دلیل سره هغه دغه دی چې قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې للذکر مثل حظ الانثیین د علماو ژبه کې دی ته وایي عام مخصوص منه البعض آیت کریمه عام دی لیکن خص منه النبی صلی الله علیه وسلم د دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم تخصیص کړی شوی د هغه میراث به نه چلیږي ولې هغه خپله فرمایلی چې انبیا علیهم السلام میراث نه پرېږدي په دې بنیاد باندې دي ابوبکر ته عمر ته عثمان ته غاصبین وایي دا غاصب د حق د فاطمه رضی الله عنها یو سوال پیدا کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین شو خلیفۃ المسلمین شو داغه اقتدار راغی اقتدار چې داغه راغی ناغه فد کول ناخلی چې سیدہ فاطمه رضی اللہ عنها له ورکی اوس خو رکاوټ نشته اختیار راغله خلافت راغله امارت راغله ولې ناخلی دا څوک نشي خوله چې سیدنا علی په خپل دور خلافت کې فدک راغستی او فاطمه له حق ورغلی دې مطلب دا دی چې دا هغه رائے هم هغه کوم چې د ابوبکر عمر عثمان وا رضی الله عنه او یا بداوي چې نه رائے د هغه خلاف او نعوذ بالله بوزدلو یا بداوي به هغه ستې نشو موږ هغه ته بوزدلې نسبت نه کوو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر جری صحابی دی ډیر دلیر دی ډیر شجاع دی دا الله او د رسول د حکم چلولو کې داغه مخه ته رکاوټ نشي راتلی لیکن چونکه هغه ته خلفای ثلاثه باندې درې خلیفګان سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان دا غي دا فیصله ورته صاحب او ټیک کاری دا په دې وجه هغه فدک نه تقسیم کړي دا دروغ دی کم چې خلق په صحابه کرام باندې تدیخ آیتونه کم چې ما ویلي دي دا غي تعلق ته سیدنا ابوبکر صدیق منقبت سره دی بار کې موږ ویلي چې دا مضمون با سروځه موږ چلو ډیره پارا چې دا سه علمی مواد مخله راشي زمون خلق سوي زمون خلق وی چې سیدہ عائشہ سیدہ فاطمه رضی الله عنها دا خفوا د ابوبکر صدیق نه په دې وجه نه ور سره بیا ملاقات کو نه ور سره خبرې وکړي دې حدیث نه دا مطلب اخلي پته نه لګي د خلکو کې عقل شته کنيشته فاطمه د ابوبکر صدیق صدا لوري دا خزه دا تر لوري دا ماما لوري دا ورېره دا څه نه د فاطمه او د ابوبکر صدیق د ملاقات کم توک جوړی دا خبر نه پردي دیتا مګورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عائشه وادرا چې هغه پلار لور د سیدنا ابوبکر صدیق اذان نه رشتہ لیکن فاطمه خو د ابوبکر صدیق سره نه ولغه سره ملاقات د یو دنیایي شرعي عذر نه بغیر د دوه پردو کسان د ملاقات څه تصور کړي دینم زمون خلق واقف نه دې خیال لای چې هغه پیغمبر سره دی
نو دا د بے محابه او بے پردې هغه سره وخت ملاقات کوي. دا زمونږ ستاسو رواج دی لیکن د صحابه کرامو رواج نه دی. هغه خبره پدې نه ده کړې چې هغه ته علم او د خبرې چې زما والد صاحب صحیح ویلي. اوس په دې خلک اعتراض دا کوي چې دا خو عجیبه حدیث ده. فاطمه نه خبر، علي ته نه خبر، ابوبکر ته خبر. ودا دومره غټ اعتراض نه ده. دا مونږ چې مخکې کوم خبره وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې، دا سیدنا علي ته معلومه، دا هم ورته نه معلوم. دا غپ لګي، دا ضروري نه ده چې د کور خلق د خبر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه، اې د کور خلق او د نه کور خلق نه خبر. صحابه کرام دا غي نه خبريږي، یوم خبر شوس کافی ده. بیا چې کله مونږ ابو بکر د صدیق ویل نو دې کې د مزید کود کورید ضرورت نشته. چې کله هغه فرمایل چې قال ابو کې او اس صحابي دا مخالفت نه کړي، په دې وجه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا فیصله دا د اجماع صحابه فیصله شو. او کم سره چې د اجماع صحابه فیصله اند تسلیمي هغه مسلمان نه. قرآن سورۃ النساء کې قاعده خودل یو سره چې الله او رسول پریک دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین، المؤمنین نه مراد صحابه کرام دي. غلط د صحابه کرامو د اجماع خلاف ته او طریقه خپلې نولله ما تولى ونصلي جهنم مساعد مسیرا. دې کوم خاوري مونږ وایو جهنم ته راکو ډېر ناکاره دی. نو خامخا امت مسلمه کې رسړې درالونه نه پیدا کوي. دا عقیده دي چې صحابه کرامو کومه فیصله کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې په باره کې، د فدق په باره کې، د هغې د وفات په باره کې، او هغه د اجماع نه ثابت ده، د هغې مخالفت نن جایز